يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الاستنجاء بالماء. ګوره مخکې آداب شروع اوس استنجاء بحث شروع شو. استنجاء بالماء او په دې ملي کې تاسو ته معلومه چې استنجاء ولې یو معنا نه ذکر کړو چې نجوا دا ویل کېږي قطع دا نجوا قطع ویل کېږي د نووي په حواله به خبره کوي. نو استنجاء معنا طلب قطع النجاسه دی. قطع النجاسه طلب کوي. بل معنا نه کړو ما وی نجوا اصل کې قاذورات د سبع تویل کی نجاست او قاذورات د سبع بیا به مطلق قاذورات واخل. استنجاء معنا ازاله نجاست نجاست دایره. بل معنا لیکلو چې نجوا کان مرتفع عموما چې انسان استنجاء کوي او چلته او د دې روایت دی زه څه درې معنی شوي یا خو نجوا قطع شوی قطع النجاسة تصرف طلب قطع النجاسة دی. او دویم معنی څه شو چې دا اصل کې د سبع د درندگانو فضلاتو یا مطلق فضلاتو باندې اطلاق کیږي. نو استنجاء کې خاصیت د سره راوړه طلب دا نجاست طلب دا قاذورات یا نجوا اور ته ته وایي. انسان جو دسمانی تکینی جو دسمکی نمچت دا وارد وربیر ورد شخص در وکرسی نظمت اخو منخفضی او پا اغا منخفضه که دی کوشش کی که دا مخفی لکپنو زیوی که دی نجاست نمچت شما یا کستاسو خیالو ما دا سبیلو که استنجام بالماء بعض علماء لکه داود ظاهری اغا استنجام بالماء قائل نده اغا استنجام بالماء دا نبی علیہ السلام لصابت نده او بستاسو خیالی نماویلو که دا سعید ابن مصیب هم دا قول دی. سعید ابن مصیب او دارنگی داود ظاهری اغیر استنجاء بالماء قائل دا حدیث رغیب درد دی. دا حضرت حضیفه بن یمان رضی اللہ عنہ یو مقبول دا اغتا چاوی استنجاء بالماء کا بی اذن لا یزال فی یدی نسنو یا خب ما لاس باندی بلوی رضی اذن لا یزال فی یدی نسنو نمو وایو چې د حدیث نو رسېده دې حدیث ثابت شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استنجاء بالماء او صحیح ابن مسیب نو آشنا دلیل هغه وایي ودا او بخو چې هر کله د پیریانو په توخه باندې استنجاء ممنوع ده نو او بخو اشرف الذات دی او افضل الذات دی به څه توخه ده نو په دې ولې استنجاء کوي دا محترم شی دی نو وایي الله قران کې وایي وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا من السماء ماء طهورا نو چې الله وجه ځان په پاک کړو ته به څه نه کوي خبره خلاصه شو. بعد د استنجاء بالماء ثابت شو. یو بل خبره تاسو ته معلومه و مولانا صاحب حضرت چې بعض حضرات د جمع ندي قائل د حجر او د ماء دې مې کې ما ویل دا خبره د جمع بعض حضرات نه لري تو کوئی چې علیه السلام یوازې اکتفا بالماء کړی لکه دې روایت معلومه او سو کوئی یوازې اکتفا بالحجر والمدر کړی دا ترمذی تیر مولا جمع بدعت دی لیکن په ترمذی کې روایت تیر شوی دی چې نبی علیہ السلام په څه کاو ترمذی روایت نوم ویل په ترمذی کې ورته راځه دا دې مرا دې درته د کلام کړو کومه چې تعدد د طرق سره جمع دے کے لئے باب الاستنجاء بالماء اگے کتاب روایت میں شوے دے جی
مرنا أزواجكن أن يستجيبوا بالماء فإني أستحييه. وش فقط حكم ورسوله ما لحيانا لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نبي السلام على شلته او دې کتاب طریقې باندې ټول روایت بلم ویل استاد ویاي مولانا صاحب هغه داوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو قباتا او استاد په حق الله آیت نازل کړي دي فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. سكره ونتبع الحجاره الماء من اول استنجاب الحجر کو به استنجاب الماء. نبی علیہ السلام بالسکوت و الله وتمتطهرين ویلي جمع جائز رضا او میانګه زما خلاف شوا نعرف دې یو قول فقیر مع المسلمان کې استا اگر ودیدار اثر دې کوي دا دي وان من كان قبلكم يبعرون بعرا ان من كان قبلكم يبعرون بعرا واستاذ مکه دې کوم خلق نبی په پچې کاوه یعنی او د سماعت به کله کو خوراک تقریبا نه دا چې خوراک به کومه نه مختلف یعنی کې و وبنه کله چې نه يبعرون بعرا وانكم تسلطون سلطا سلفجن انكم تسلطون سلطا دې تاسو وی دي کې پیږي په خبره کوي ارسول علی تاسو تسلطون سلطا پیږي په پیدا جوړا فاتبعوا الحجارة الماء وهو أثر جيد. مولانا بنو السيف أثر جيد. مولانا سيف أغضى معنا كيف يلا خبر الله بلادا زمك كده مولانا سيف استنجاء الماء شابه فرما يقول ولي في هشام بن عبد الملك थे लाहौसा शोबा आलमी معاذ बार तेरी نومي عطاء بن ميمون المشهور كافي قال سمعت انس بن مالك يقول كان من سمي اذا خرج لحاجته اجيب انا وغلام يوم ذوم يوم غلام الف راسوت وتنده يا ولد تو الى ضرور غلام مراد رقيق لنا الف معنى منكر بالاضافه من ما يلقى هو يعني يستنجي الى ذا ولا خرج بلا لو في درجه ولا يستنجي باستنجاب ولا ان لري مسلې معلومه کوي یو خدا شاګرد په کې د استاد سره باندې ٹھیک شو او اذا خرج لحاجته دين معلومه قضاء حاجت تبع وته ابعد في المذهب کې دي شوی او بل څه معلومه شو استنجاب الماء لو كتب السعيد بن المصيب هو لا يزال في دينتهم هذا حديث مرفوع عن رسول الله ممكن معلوم جلد استنجاب الحجاره جلد استنجاب الماء كذا دعاء جمع صحيح فكر ما ویلو کتاسو یادي من جمع فما بين جواز اكتفاء حجر سر جائزه ده جواز اكتفاء بالماء حسنه ده جمع فما بين الدوار احسنه ده وقلنا قبل التويل مولانا سے اكتفاء بالماء کے اشتیاق پکې خبر پیدا لکه هغه قصد الذکر هغه کی خامخا رشاش وی دا نه چې عمر ورواچو له ګنځوي پاک شو نه به احتیاط کې نحن مو سره کې نحن او یا اندام د مامورونو د زور ورکوا یا له وخت دی راو یا رقم با قصب الذکر کی کوم رشاشتي یا کلام دی ورته مخدا دا امام بخاری بل عدد استنجاء ہے هغه ټول یو شی هغه ته وګورئ دوی له پاکوالي لپاره ورته همکه مسله معلومه شاګرد په پکا چې استاد او به اوسه قال ابو الدرداء حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه دوته ابو الدرداء وابن زيد بن الصحابي من الانصار قال ذلك كمان يا ابو الدرداء ابن زيد ابن قيس مشهور صحابي ابو الدرداء اليس فيكم لا تحتوي غير احيانا تقول صاحب عليه والضرور والرساله صاحب علينا النبي السلام صاحب عليه تعالى كان بيقول عليه السلام ترى فيذا قال او ضرور به وسره قال رساله باندې به وسره قال رساله تکیا ته موږي باندې وسره معنا او رساله کله ته موږي د پاتې باندې اذا معلومه شو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله مبارك صلى عليه وسلم او مناسبت سبب اکبر دې چې رساله ترجمه په باب دې او دلیل شو او دا معلومه شو
شاګرد استاد سره نارین ګرځولی شي او هم ورسره ګرځولی شي بالغ یا قدیم ورسره ګرځولی شي بلکې دا مسلوب دي منتخب دي ما تاسو ته ویلو کړ عباد انسان تر دې سبجیکټ چته کې ولله موږ ته د ورځې سبجیکټ په خپل حاله دا تواضع په نیت بدل دی ګوري ظاهر کې تواضع د حقیقت کې استکبار د چې د لوی سړی ما او د خپل سبجیکټ په بل ځای کې دا خو اختلاف قرآن کارو شو پرې کې د چې سبجیکټ سره بلو چې دا هغه ثواب شي ثواب نو دی انسان محروم ہے دا نه څه پیسې لري نه منه کړه دا ثواب پوښي ثواب نو دی سړی منه کې مسجد دا حقیقت ته وي نو بابا جی به هغه څو پیسې درکې انکار ورته مکوا دې کې څو پیسې یو هغه ثواب نه محروم کی پرې ثواب دی دا چې د پیسو ورکولو راځي بیا شوم دي او چې پیسې دوه ورته شوم ولې شوم تو سره بلل لګي د پیسې ور او دې له حساب هم کارو شي او سره خبردار په حدیث عمل وشي کنه چې نبی رسول الله صلی عمر فاروق ورکول هغه ته وی چې اعطي اقل من ما زیات محتاج له ورکا يقول ودي واقرا فتمول ودي ذا مالك فتصدق به دې بیا وجاله ورکا وګور سره په دې باندې ومن قوم چې مراته ده خاصه څه تمام کړه چې څوک په حدیث باندې ور محمود دې دا ډېر حدیث په ځای راغله او تاسو کو دې په اړه معلومات رجا وجا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن طارق بن ابي بكر قال رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام معنا اذا اردت من ماء بوصل يستني ورانا تقول الدين جمع معلومي كل جمع معلومي تبعته دخل فيها معلومي يا رب حاجت لا نمبر بسيط نو پیغمبر علیہ السلام د حاجت پورا کړو دا نه پس په ډول باندې استنجا کولا مناسبت سبب دخل او شاګرد استاد سره دا وګوري دا څه مولانا څه دا بل ادب دی دا سره استنجا ده پار یو کوټه ځان سره یو استاد انا زنبر دوی خانه رفعی سره موږي العام اصلا د دوی او د مدینه وړي دا سره یو استاد ولې کې دې زیاتې پیدا علماء لیکلي یو پیدا پیدا کړی دي چې تمام دلم دلم خدای راځي دی بل پیدا څه کولی دا کوم دې ورکوټ د سمات کې زه په کچا کې او وګورئ مو کې اړه دی درې صدا ولوټه نو زما کو په وکنه دا په ولوټه برابر کې ضرورت پیدا صدا پردا نو دا بخښه چې صدر په واچه نو پردا بدی شي بل پیدا صدا عموما صدا غوښنه یو بوي نبی به بنده په قربيږي چې سره تکیاو دي دا یو تکیا او په چرته نورو صدر په واچه سوري بدل کوي دې زیات کوي ها دوه په دې څه وایي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عمر او هغه زمانہ کې مولانا صاحب دې زمانہ کې اوسه پیدا نه کی هغه زمانہ کې به ټوپک کارم نو د دشمن د پاره پیدا منشي دا د کوی ځکه پوسټ پنه په کې و نو هغه زمانہ کې خلک یو بل سره نيزه ګرځول یو بل د دشمن د بچوالي د دشمن دماغ پکې راځي د دشمن د مکر نه په بچیدا وسله ور سره شتا او بل پیدا امستا ادا دا چرته واسکټ سی وی ادا نه خرابېږي دا بخښ واسکټ کوتا دی ځان کې یا چې صادر دې پټکې دې بوتا وی ځان کې د دنیا فواید دې پدې شي کې لو مخکره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکره درته لا پیدا به دی او په یوازې دې کې په ترجمه کوي يدخل الخلاء دا اوس نست پدې کې جمع کوي دا يدخل او اسماء زياده بداخل شو فاحمل انا وغلام اداوه من ماء وعنزه بك عنزه لا يستنجي بالماء داخل شيء انت مثلا بيجي فقط يدخل ما يدخل الخلاء داخل بشو والتسريات الحجاج داخل نفس احمل انا وبلغ الوضوء بذكر الله نو لوټه خدای نه شي ورکول نو داخل شوی دی نو معلومیږي چې دنه نبی رسول الله په سبا باندې استجاب کړي په حجر او محمد بار ما سره یا ولا بار ابو ورکړي په احمد وګړه یا کولو او کتبه چې نه متدمن کوم اراده درلود مجاز دی مجاز هغه وخت راځي چې حقیقت متعذر یا متأثر فيه اراده ما خلقا اراده يدخل داخل بشو فوق الخانه تعال خپل استجاب حجر او بدر اول د هغه بغیر بدر پاتې نه شي فاحمل انا والمولانا صديق يقول مبتدا اما في عنزه تستوي كعنزه اشتري
هم دا نه توزیم دی دا زیادت تصحیح حجت ها تعارض پکې نشته نو دا دې ګوره انذا وړل تابعه النذر دا څه کوي دې کې دا انذ زیادت راځي نو په څو ځو چې لکه دا خو پکې یو زیادت پدې کې راغی نو دا خو حجت نه دی دې راغی لپاره مطابق وي تابعه مطابق د محمد بن جعفر دې متفرد په دې اړه دې سره دې متفرد لري نظر مرګري د شاګانی مرګري ورته جوابینا او انذا اصوات وي عليه زوجا هغه اصوات چې باغې کې هغه اوس بنای دا څه اصلي مولانا څه دلته یو غوټه غوندي وي او زوج دې ته ویل کېږي هغه اوس بنا دي دې ته زوج ویل کېږي دې ته زوج ویل کېږي دا د عام اصوات نه دوی او د نه دې نه وړای نو په دې باندې ډېر کار کېږي د مخکلات سره ما د ویل مولانا څه تاسو یادي مې داوود ظاهري او د احمد بن حنبل په استنجاء باليمين مکروه تحریمی دا یادي او زموږ د جماهیر په امام مالک رحمت الله علیه شافعی ابو حنیفه رحمهم الله مکروه تحریمی دا تحریمی نه البته په چته د انسان قصدا خوږي نو بیا هیڅ اختلاف نشته جایز ده هم ورته جایز وي او زموږ په بلا کرا جایز بیا عذر دی دا خبره مې کړې وه دوسر پسې شام او د شام نو مراد شام د سوي مراد دي دا چې او اذا شریفه چې سکل کوي اراده وکړي ولکه ودل اوس کې نه بیا خو څه پیدا نشته ودل دا متضمن اراده ده چې جوړوم چې پلای کنه په څو سره لګيږي نه چې سړی وبوس کې بیا وتداوی نشي چې دوی په مو اوس نو بس کلی چې اراده وکړي او فريضه شروع ولا حقیقت دلته متعذر شو دغه لا تنفسو په مرتب کېږي نه دغه متضمن په اراده لرا ولا تنفسو بالبناء یو کې دې کې نه وای صادق کې نه ستنه لکه دې باندې ما خبره کړې و او کته وی حدیث غراغلی چې عليه السلام په لوګ کې په درې درې صادق کړه جواب نه کړو هغه په اسماء الشرب دا د شرب په اسماء کې درې ساګانې غشتل او دا په لوګ کې تنه کوي وهل دې نه مې یو شی مستثنا کړو دا هغه وګړي چې مشترک دي د خلکو لپاره او په یو پیاله کې ترې ځاتي کې استي هغه د حقوقي ورکول کې او چې نه مشترکی تاسو باندې کې ستانه په بل ستي ابا استحضار کوي ابو چلګه دا خو د پکې پکېواله دی او دا نسواري باندې معلومي دا مخه د نسواري په شان معلومي وای چې په خبره دا مخه ده او دا مخه د نسواري په شان چې په معلومي کې د کوم د دارو حدیث د مونټاج کونډل کې ورته دا دراره دا نو حاصل یو خدای معلوم شو او دې ودا تا حدهم الخلاء او کراشي استاد الخلاء ما ویلو چې خلا وتولي وي قلوبه عن الناس فرای مخ ذکره ونري وکړي انده په دې دغه خبر تبع نه مسکې ولا يتمسح بيمينه مثلا ملي بيسينا ولا يتمسح مجدم نه په خلاف چې په دې یو چې په خلاف مګي تاسو نه ټول معلوم شو مولانا ته علماء لیکلي دي چې په حکم د زکات په فرض او د ګورو دي هغه لا ما ویل چې دي حکم د زکات په فرض او د ګورو دي او په حکم دا رجل کی مرام دا او خلاص شو نو ما دا څه نو کوي دی وا بعد علماء و چې څه کوي ها څه کوي دي سره نو په یوټیوب کې دی ونیسو په پوندو کې دی ونیسو دیوال پورې ځان پیوستي دا ټول خبرې په ځول دي دا په یو لا ټول کارونه کیږي او په عادت کې په یو لا ټول امور سره دي بیا نو دی وا چې دا ولې په خلاف باندې استجابه ممنوع ده مې مزيه تللیه ګوره خي طرف باندې اصحاب اليمين الله لا صفات کوي عمل نامه په خلاف کې د نیکانو خلقو کرام الکاتبین چې نیکي دي خي طرف تا عليه السلام په خلاف استعمال او عموما په نورو کېونو کې نو مزیت یمین چې بیا سار یوا او دویمدا د خلاف سره استنجا وکړه انداز دیونه و نو وسوخه لري پیدا شي طبعا وره الکه اخر کې څه نجاست پکې نو یې او نه نجاست پکې وسوخه مالي شي او یا بل دا استقلال ترغیب دی پیدا شي او درې مې یو خبره بل نه تمام نه ته اعلان وکړو ما وی دې سره هغه ممکن ده چې په جوړ شي ممکن ده او هغه تیر شي نو پیدا به خراب شي هغه خو پای نه شي ورته وي ابدا راشي
نو نقصان دا چې یو مزیت د یمین په اثر شو خو لیکن چونکې دا مزیت خو یو واجب او فرضي امور نه دي ځکه موږ ورته تنبیه ورته وایو او بلکې امکان د وسوسې لري چې څه شي پکې نه نښته وسوسه به پیدا شي استقدار تبریک کې لکه په دې موضوع مات کړو په دې نه هم طریقه په خبره او یاد چې څه شي پکې نښتي نو نه تقریب به راځي تقریب نه دی اذا مداخله په تاسو پای نه وي بیماری به درته ولګي او دا څه مطلب ولا يتمسح بيمينه دوار خبر الكرام حديث زمان مشوار اللي هو في مشترك يقول الخلق يقول كده انه كفانات لي جرى مبارك جتكا وبلد زمان مشوار اندام بمصر نکے او بخیلہ سکان ابن نشاکی جو دکتر دوارا کی شابتے ممدق حدیث علی بلا مثل امام بخاری نبی من امام کیوی استنجا في مقوا هذا لا يتمسحون ما يمشوا او لا يمسك ذكره بيمينه اذا بالا لا ينقصون ما دونه شبته وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن علي بن ابي بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احدكم لا يحسن بموت يوصل من اندام بيمينه فخلاف فانده ولا يستجي بيمينه ورا لا ياخذن ذكره بمناسبه السفر ولا يتنفس في الاناء فرق بمعنى شكر مفهوم کی مشارکت سے روایت بالمعنى جائز دکھا روایت بالمعنى بالمعنى کو کل بھی باپ باپ کے دیکھیے وہ نقطہ تخارجی ہوئے بعض حضرات روایت بالمعنى لما معنى عقائی چکا مخابر لی رسول اللہ مبارک نوریدی مخابر ہے او فدا اغین نجیات کرنوی گناہ دیتا تدیو جن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ او اقابر صحابہ با روایات پیشتیات زبیر نبی تا پوست نکل بابا اسم فلانکی حدیث بھی تفاقت سے نوے ہے یہ بچی یو وقت کے دیکھنے یو وقت کے دیکھنے وہ یا یہ کما نو دی اثر کے روایت بالمعنی حائل یوں اخیر وہ کہ اگا الفاظ امت تورتو نبی نبی علیہ السلام دی او آقا یا دول امت ترسول فاسان کرده گران کار دے او لیکی وہ روایت شد آلیت کی روایت بالمعنی نمانا اسمالو دی اکمی ہو دے آیا صحابی دے کہ نبی علیہ السلام اپی دعا ہوتا علمي کې وراشي نو نبی رسول الله په ما ته واپس ورغله رسول الله مبارک ورته ویلو وی بنبی الذي ارسلتا چې رسول الله وی بنبی الذي ارسلتا چې هغه وکړه بیا دا ورته تکرار وکاو هغه رسول الذي ارسلتا نبی رسول الله لا بنبی الذي ارسلتا دیګور مطلب دا کېده انا کې نبی او رسول په اشتراک دي پیغمبر علیه السلام سے مراد هغه نبی او رسول معلومی جدا کہ روایت بالمعنی بنا کے معنی سے بھی جواب دیتا ہوں تو روایت بالمعنی دے ختم تو بخاری کو بن گئے توڑ روایت بالمعنی بول دیو نا انت کہ لا یمس مخی رسل لا یمس مخی رسل تو توڑ روایت بالمعنی دی الفاظ رسول اللہ مبارک چاہتا ہو یادی کیا نا مفہوم بیانی اس قدر دا روایت بالمعنی بند لکم واللہ کا زمان یہ وقت کی ممرتا ہو رسے زمان مبارک رسول شی دا قدر زمان خبر ہو رہی نخبل الفاظ ولا جوڑ کے نو مخترف ہے ممکن خپل استادانو کوم الفاظ اوریدلي دي قسم دې کا الفاظ تاسو ما ته یاد الفاظ نه مفهوم را یاد کې الفاظ خالد ولا خپل جوړ کوم تاسو ورسو نو دې په مولا لا تسوي یو څه کړی د ما سوال جواب وکړه نو هو به د بلار الفاظ رسول شي نه هغه مفهوم د بلار وی او الفاظ خالد ولا خپل جوړ کې او مونږ ورسو دا مو په ګټو تقریر کو دا تقریر نبی علیہ السلام کړی صحابه کړی دا خو موږ خپل الفاظ جوړو څوک جوړو څوک خاندل طالب ولا جوړ کو خپل تاسو پوهیږئ حاصل د مسلې څه شو مولانا صاحب دا ځای الف خو یې چاله ځای چې هغه مفهوم چې کوم اصل یې راځي چې د اختلاف او ورته د مفهوم کې اختلاف راځي ځکه په کار وکړو ولی علیه السلام وی او د نبی کله دې ارسلتا ځان له دوه صفاتونو ثابت کړ یو صفت د نبوت بل صفت د صراحه اگر صفت رسول النبي نو چې د بیاوی و برسولک الذي ارسلتا هغه صفت د نبوت ذکر نشو دغه صفت د رسالت ذکر شو اگر چې مستلزم دي صفت د نبوت سره او د پیغمبر علیه السلام مقصد ځان د ډول صفاتونه اصالتا ثابت دي او د یو صفت ذکر کا سلطنه هغه معلوم شي نو ځکه نبی علیه السلام وایي لا وبنبيك الذي ارسلته وایي په خبره چې کوم ځای کې روایت بالمعنی هغه معنا کې دا روایت وکي چې مفهوم کې فرق نه راځي مقاصد فرق نه راځي جایز دي وګوره د دې الته کې څه وایي
هلته کې څه وایي وګوره اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء المفتوح او دلته کې لا يتنفس وایي نو دا ورته او هلته کې اذا اطاع الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه او دلته کې اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه الفاظ ولا يستنجي او انت لا يتمسح بيمينه مثلا یاو دې مزور په پسېشا بس مولانا صاحب نظام کوي استجاب الحجاره کې مثلو اختلاف علماء بیان کړی استاد یې ما یې احمد بن حنبل او شافعي سے او داوود ظاهری تسلیث فرض دی واجب دی یا شو احمد شافعي داوود ظاهری پنځ تسلیث واجب دی او زمون او مالک ته پنځ باندې انقاء واجب ده او تسلیث مسنون دی ایثار مستحب دی ایثار مستحب دی یو ځل کول شي بدریو کول شي او پنځو کول شي کوم کول شي احمد شافعي داوود ظاهری هغه تسلیث تا واجب وایي درې به هغه استعمال که په یو پاک کې نو دویم استعمال کو درې مو استعمال تا نو دا څنګه استعمال او زمون او مالک دې باندې مسوي زمون په انقاء واجب ده انقاء په دوه کې یو ضرور کې یو مشبر کې او ایثار کې مستحب تسلیث تمام مسنون وایي ایثار تمام مستحب وایي دا وی هغه دلایل دي مولانا صاحب بس غورا فليأخذ معه بثلاثة أحجار نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار نهى سلمان رواية سيدي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وما لاغينا جوابنا كل هذا باب الكفاية عموما دري تعقيدي ولي تقبل الحديث كرازي إذا ذهب أحدكم إلى الغاية فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه إذا كنت من ما فإنها تجزئ عنه وإنها كافيه له أفضل أو تجزئ أخيرا معلوميني إلى باب الكفاية أو زمان دليل يوم أبو داود كي يسد التصرار رواني من استجمل فليوتر من استجمل إيثار عامل يوتموي دريب تموي يزو تموي من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج او مولانا سے دیو نقطه ولا ما خپل طرف نه نقطه ویلوا دا په کتاب کې نمونه پوهیرا چې سوي فليذهب معه ب3 أحجار انت دلیل وې چې سړي یو د اسما کې لذي عموما سره کوټه کې کنه چې خانه کې درې دی یو دا درې والا خو د کټه پاره کې کوټي لسی اوس بسوه د کټي یو بدل کوټي مستکم دی نه زغرار تسلیث را که تسلیث تا واجب وې نو یو د اسما کې د رسول ټي وړي دا کو ته ګورا پاتو درې دا یو د پاره درې تسلیث باندې درکوټي د فرضان لو فرض وې او د دې د فرضان د فرض دا سیستم دی کې راځي چې فلیذهب معه ب3 أحجار دا وی مستدل نه دی ولې چې یو د اسماء الذين فقال له چې به څه ویلي چې فلیذهب معه ب6 أحجار او 6 ته یو کې مستا قرآن دې کې تاسو د ماوی دی ښا ایثار د په باندې مستحب دی نو یو لوټا مې درې طرفونه استعمال یا د قرآن تفصیل دی توګه پکې قال حدثنا احمد بن محمد بن مكي قال حدثنا احمد بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه او لكي صوت الى سعيد بن عمرو المكي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بحاجته وكان التفات بينك وبين ان يقطع والنزيل فقال ابن الاحجار كان من الصدقه استنفذ بهذا التفات وما استنفاذ ذات تفاوت اصل کې استنفاذ حرکت تویل دي لکه نبی علیہ السلام چې کله اولمبل نو فجعله فزه نسوي ينفذ يده ينفذ لاس حرکت ورکو معنی دی ویلي ينفذ نو حرکت ورکول نو چون کې چې سړی ځان پاتې نه لاس حرکت ورکوي ځان چې بل پاتې نه لاس حرکت ورکوي دغه تعبیر به استنفاذ شو او نحو یا دا او شرط راوی نه دي یا استنفذو یې ویلي په دې باندې بل لفظ کې دي چې استنفذو یې ویلي او کې دي چې دا په دې باندې بل لفظ دي څو یا استنفذ
ولا تأتني بعزم الكبر ولا روس وصمر فأتيت بأحجار مولكان لون في ترسيات وأضعتها إلى جدي وعرضت عنه السيطر فلما قضى جاءت حاجتي كلها أتبعه اتباعي وكالنبوذ على موضوع الحاجات بهن بلي كانوا معه أبو هريرة رضي الله عنه مولانا سيبوش بلار استاد شاگرد امر کو دې دا شعر راغلاو او د اسما دې لوټ کړو نو نور مو په طریقې ولا کې تعریف شي وا دې ابو هريره رضی الله عنه حضور پاک خدمت کوي ورته مسائل مصممه کې وبات دا ضروري دي بل چې فلا رضی نو التفات یو قابل قامه کوي ایسا پای سره فلا یو قابل بل ہمارے دې نظر دی اخذ بده نظر دی ضرورت سره بل یو قابل خلق سلام کلام در سره دی وخت ځای فاتحة رسول الله مبارك عادتهم فتخطط بالمكة تكاتل خلاص الشخابة بريد سماجوني أبغني أحجار فبالتالي يزيب يوصف الله فرمال كريم الله هذه أبو هريرة وكثير روان أو بالأغاء وقددين استحباب قضاء حاجته فبهر كماجوني دام كماجوني ولا تأتيني بعزم عزم فاتح استنجاب ومعنى عن طالب ولا روسف مولانا صاحب اعظم متعلق پر ممنوع دي ما یو وجدار یو دي ملاقات دي بیان دي و ازاله راو دې موجه مې سره ویلو ما وی املس دې موجه مې د خوب بلی باندې وخت راغله استغوي نو خوب بلی دوش او درې موجه سره اذا طعام د جنات دي نو تفصیل ما دې دې ویلې طعام د جنات دي مولانا صاحب دا اغلبه معنی واخلي د عزم کې ملاقات دي مین دي په حکم د عزم کې هر عمل شي شو لکه دا ماربل کان شو صفا کان شو اوار مین شیشه شو دا په داخل شي زه مسویلو عزم چې عزم خوب بدی کې مهارغه پس کې احتمال د خوبوالي په داخل او درې مسوي چې طعام د جن دی په حکم د دې کې طعام د انسانانو او حیواناتو لپاره فکر ما په دې کې ویډیو کې په قیاس نه غیا باندې موضوع نو چې دا طعام د حیواناتو لپاره خرابي وصراحه پکې وکذا كل شيء هر شيء کې مشترک دی وکاغذ باندې یا دا خبره او ما ویلو چې کوم شي قطع کې او د قطع نه پس د قیمت شو باغی باندې البته بعد القطع د قیمت نو لکه لازم دا کې شو پیپر دې قطع کې بیا د قیمت نه لري قبل القطع او په پیسو غصې کې قطع کې د قیمت نه لري یا یو ټوکر دی پوری نه خطر یا مالک دی نو دا پروا نشته هر محترم شي د زمزم په وګړو استنجا کې ویلې مولانا سے چې کله د بواسیر پیدا شي تبرکان په خلک چاردان کولی شي ام علماء چې وضوء على الوضوء وکړه اذا لا حدث بمكه كل شيء محترم الا الماء ولذا كان ابو مطالق الله بالرسول بيقول بيان على الاستنجاء بالماشي بالماء طعام د انس د جن طریقه بالکل باندې او په طعام د جن څنګه دی امه ویلو دا ځوان کوم څه دی وایي خبر خلاص باندې علماء یې ویي دا خبره خطا دا خبره خطا روصل اغید حیوانات قران ته ابو یې ویي دا خطا ده یا روصل جن قران ته پټو کې سره دی دا معلومه یې پټو کې سره دی اصل څه شو نبی علیہ السلام چې کله را پیریان ولا نو ابو دې سالو الزانا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي کوم حالو کې ذکر اسم الله علیه ولذلك به اختلاف ولذلك لم يذكر دي يقع في ايديكم او فرا ما كان لحنا قال اوی فرا الله نه سوال بیا نه سوال کړي جوان الله کو پیدا کړي یو دې کې لم يذكر دې بلکې یا دې یو جواب نه کړو دا ذکر اسم الله دا مسلمانانو په یاد لپاره فاغه پیدا کیږي الله نه پیدا او دا کافرانو په شان لپاره باغ پیدا کیږي الله نه پیدا بیا بیا مې سو کړو مې دا مسلم رواج ذکر اسم الله دې چې ترجیح تر دې په روایت دې لا مستر او دې بیا مې سو کړو ما وی د شاته په حواله چې دوی ذکر او لم يذكر دعا رسول الله مبارک دې نو حافظه كل ما سمع يوم أغيب يوكلا وورث أغا نخلته بل لم يذكر ولا وورث أغا نخلته يا ذكر بل فحكم دروسي كتلي روسي فحكم دروسي كهر نجاسة فنجاسة باندبا استجادة كي
یا طعام د حیواناتو استنجا باندې کې دا نور هم څه کړی دا حکم د رسول کې حق نجاست د مخکلات شوا بعده د احجار دین دا معلومه شو کان نه ول فترت السیاق اوکې نه موږ جاسا او دې کې نور دې نه ته چیرې ولې تدریدي او دې نه دا معلومه چې مولانا سے استنجا بالحجر جائز اوس مولانا سے یو نقطه کې بعض حضرات په اعتراض کې استنجا بالحجر جائز نه ده ولې وې دې کې ازاله د نجاست نه راځي تقلیل راځي او ممکن په ازاله راځي او په دې په ازاله نه راځي تقلیل راځي لکه څنګه زمون په نسبت د نجاست د موضع الدرهم نه کم دی زیات دی موضع الدرهم یا د هغې نه زیات نو بیا خو په دې زمونږ کار نه کېږي یا به څه کوې ورسره استنجا بالماء ضروري ده یا درې نه خبره او که نجاست د درهم نه کم دی نو بیا خو واقعي چې ازاله نه راځي تقلیل راځي او حرج دی بعضې وخت به اوبه وي بعضې به نه نو الدین یسر بضامات دی ورسره دا تقلیل شارع په منزله د ازالې وکړه ولې دی درته که زیات و د درهم نه بیا خو زموږ به وایو په دې کار نه کېږي هغه به استعمال او که کم و بس الدین یسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج درته عفو کړې ده زما خلاف شوی لا يستنجي بروس معلوم جوړیږي مجهول لمدا یا د تاسو مولانا صاحب دې معلوم او د مجهول نه دا فرق دی دا معلوم کې دا حقیقت دی او دا مجهول مجاز دی ولې فاعل دې په ورته مفعول به قائم مقام چې کوم دې حقیقت جوړیږي مجاز باندې لا يستنجي کې دې یو کثر راځي دا دا هغه روایت دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مختلف ګرځاو یا دې ابو اسحاق تلور شاګردان الله اکبر هغه مو ورته طریقې لري ما دا روایت مذکور ده دوه روایت دې وجوهات الترجیح مې ویلې عن ابي اسحاق ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي فتوله کې ده کنه اغيوي ابو عبيده دې په قبل روایت کې هغه کم د امام ترمذی ترجیح ورکړی او دا هغه ما د پلان نه ده ثابت یا ده هغه کې ابو عبیده د هغه سیمه د پلان نه ده دی ابو عبیده نه دی عبد الرحمن بن عثمان پلان د خبره انه سمع عبد الله كما سند يقول اثار الانسان الغائطه وكان من خصصه مراتنا زياد موجود قضاء حاجت فامرني ان اتيه بثلاثه احجار كامله وجدت حجرين تمر والخمس صادقه انه نمت فاصبر وسكت اے ولدا هغه جدا دی ابو هريره رضی مسعود دی هغه باندې کړو چې راو سمره دی نه باندې هغه ته ویرو سمره وړه جداري وحسنه ته وی چې خو باندې چې راو سمره ورځ ولې نه هغه باندې کړو ابو هريره دی هغه کړو د ابو هريره دی او د عبد الله بن مسعود دی ګل تیر نو دی فاتح ته پته نه دی پر اوسه هم جاي دی او چې فاتح ته تو بها تنهتا بها المذكورات الثلاثه فهذا الحجر وعلى الروس وقال هذا ركس فمانا دا ركس كذا نجس فمانا دا ما كده يومنا دا ده ريش يومنا بيجي ها ده في الوقت ده اللي غني حجر الصالح يومنا بيجي كان پورا الاول هغه چې کوم کې دا درې کال طلب ذکر دی هغه زیاده ضعیف دی دا هغه زیاده څه دی او کې شنو زیاده دي مستقل نه دی ولې چې درې وګوره نو دا قضای حاجت یو د اسمات دی نو درې بدل یو د اسمات را پټ لسی یا د دې استدلال چې هغه وی چې واقع درې مې په وخت دی بل دی وخت کې چې درې کانه راو لیکن ما وی چې زیاده ضعیف دی دې مې دوی کدرې شي هم شابه مولانا صاحب د دې استدلال په کار کېږي پر پټه وقال لي بل سند وي چې اعتراض په وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه هذا غير مطابق وروي او ما وی هغه مطابق د کور کسه دی ابو اسحاق مسيري حدثني عبد الرحمن ابن الاسود ابو عبيده بن نشتا دښو دا ما دی او دا ما بل دلیل سره د ابو داود روایت دی چې من استجمل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج او دما اخذ لا يجب انه كافي يا فانها تجزئ عنه ام ما لا يمني اذا دما كفايت نه واجب نه ضرر پرې شا بعد کې مولانا سے مراتب کوي ماویل یو قرات پر پوره استجابه یو قرات اندام وذل واجب دي دو قرات مستحب شو یا یو اندام یو ذل بل بودري مستحب
او درې ځله لیدل مسنون دي دور پته شاو مناسب د وضو ذکر دی ترتیب باندې کوئی څه دی بخاری کا دا استنجا متعلق ابواب او آداب او اصول دو وضو شروع مخکې د تکتی یو ځل باندې وضو لګوي د درې ځله دغه هغه خپل ترتیب دی امام ترمذی دا رسو ذکر کړی امام بخاری مخکې راوړ مخکې د توي یو ځل باندې یو بل کې اوسه کترې دې ځای کې دې دا ډیرو کومه مال بیا وکي ورو په فکر خلک مخکې کوي دا ورته پیښه مخکې دا باب وضوء مرتين مرتين وفي قال حدثنا حميد بن قال حدثنا يوسف بن محمد قال اخبرنا حكم بن محمد بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن زيد كم يوم مراد ابن عاصم لا تدري او عبد الله بن زيد ابن عبد ربه هغه باب اذان كده اول مرتين سر يعني قتل كل عضو مرتين او بل روایت ترمذی کتاب کې یو اندام یو ځل بل درې راځي ومن قال حدثنا ابو العزيز بن عبد الله بن قال حدثني ابراهيم بن سعد بن علي بن شهاب بن عمار بن زيد اخبره ان عمار بن عمر مراد الكروستين ولدي الشويلي ماذا وتر شرع ذكر التسديد ذكر نشتا نو دا تسديد ذكر نشتا په نور روایت کې اشتها مزمز ثلاثه وستر ثلاثه شابه لا يحدث فيه ما نفسه ځان سره پکې خبرې نه کوي سوچونه پکې نه کوي خشوع وضوء کې ها دا مطلب شو دا ثواب په دواړو مرتب شو په دې وضوء صلاتان او عمر په دواړو رکعات تحیۃ الوضوء شابه دې او دا ولي وي دا ترغیبا چې عمل کوي تاسو عمل نه کوئ نو یې مې درته نه او آیت کوم یې هغه د کلمان دا وعید د کلمان دا دی یقول لنا الله يحسن الدخل السنن والآداب والعمل او التسديد سولان صلات مراد کا کفاره تیار او کفاره واجب نو تیار نو بیا تحیۃ الوضوء کا شابه استنصار في الوضوء او دس کې استنصار کول پوزه سوناوال مولانا سے ځان په کوي دلته یو سوال چې مزمزه پرې پاوله دا مزمزه ذکر یې پکې نه کو او صرف استنصار ذکر یې پکې حالانکه اول نمبر استنصار نه دی اول نمبر څه دی مزمزه دا امام بخاری رحمت الله علیه تحت باب الاستنصار دا مطلب نه دی چې غني دا وضو بابونه د استنجا مکمل ختم دی او چارادام کې خبره شروع دا څنګه خبره دا څنګه دا صرف استرادی باب وروي استنصار کې دا مطلب نه چې د وضو باب شروع او جزئیات تر تشماري د وضو باب شروع او جزئیات تر تشماري دا خبره نه ده در حقیقت د امام بخاری مقصد دا دی چې کوم کې مخکې مرتن ذکر شو ورته پیګه دا غیر هو هم دا راځي چې کوم مرتن ذکر یو ځل کېږي دا په اندام د نوښت پاتې شي نو امام بخاری رحمت الله علیه و چې نه پورې اوټ پرې نه دی بالکل ظاهری اوټ خو څه کې چې کوم باطینی اندام د چې پوزه د هغه به مینځي وره دا صرف د مخکې تکمیل کوي امام بخاری رحمت الله علیه نه په څه خبره ورته قانون دا دی چې یو باب یو د ذکر کې دوباره نه ذکر کوي بس تاسو وایا چې امام بخاری مخکې نه وهم ناشي دی هغه وهم بدايه کوي وهم کنه ناشي شو چې یو ځل په اوبو باندې په اندام او اچي نو امکان د دې لري چې دا اندام به اوس پاتې شي نو امام بخاری دا غي تکمیل کوي چې غزالی اندامونه په قران کې راغلي خامخا به علم دی باطنی اندامونه نه
استغفار دی دا وهم ازاله ور باندې کوي ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعطاء بن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يوسف بن زيد قال حدثني ابو بكر انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فليكن في ومن استجمع فليوتر دام زمون دلیل شو په وخت نه مساله کې فليوتر ایثار راغلی او ما د مولانا ته به نو خبرې او تاسو یادي سم ویلي مې حکم د استنصار او د استنشاق سره زمون په او دس کې مسنون دي په غسل فرضي کې فرض یاد راځي د امام احمد ابن حنبل په وضو کې په غسل فرضي په دعاو کې فرض او شافعي او مالک ته په باندې په دعاو کې مسنون دین امام احمد معلومی چې اذا من توضأ فليستنصر من توضأ فليستنصر وی امر د فرض وجوب دی وضو کې راځي مال تسویل دی امر د فرض مسئولیت دی ولی د قرآن حکیم کې د مزمزه او د استنصار ذکر نشتا او دا خبره واحد دی نو که چرته امر د فرض وجوب او د فرضیت واخلم نو زیادت د خبره واحد په کتاب الله دی یله کویږي زیادت د خبره واحد په راځي کتاب الله او ډیر د نبی علیہ السلام کیفیت د وجود کې هغه کې د سر د مزمزه استنصار او ذکر نشتا ډیر کیفیت دي هغه کې د مزمزه او استنصار او ذکر نشته نو که فرض بیا به خامخا ذکر کېده دا زمونږه او زیادت په خبره واحد کتاب الله ممنوع دی په دې وجنه دلته کې امر دی چې هغه پاره او کته وی لکه په غسل کې ولې فرض کې هغه کې مدلای ویلي دی راځي ما غسل کې څه ویلي هغه کې فتوا هرو مې وی او فتوا هرو څه ته ویلي کې زیادت حروف د په زیادت معنا نو مې یو معنا پیدا چې په اوس کې کوم دامن درې دلته دي دلته کې حروف دې دلته امانه مراد نه ده ځکه ابو داود حدیث کې منځه انا هذا قد اصاب وتعدى وكذا نو بل معنی متعین شو چې په اوس کې اندامونه کم دي کې بډېر ډېر په وضو لګا او بیا دلیل نشي ویلو حتا تغتسلوا او غسل څه وایي غسل سائر الجسد غسل نبوذ او خلق په جسد کې ده دلیل نشي ویلو هغه علی روایت په من سما عادت راسي فمن سما عادت من ترك موضع شعرة من الجنابة فعل به كذا وكذا من النار من ترك موضع شعرة من الجنابة يوم يحتزين تريدي فعل به كذا وكذا من النار يا دليل نو أغينا أوبوذا كيف من سما عادت راسي او خلق ممکن اسکو لکه دواره من وجه ظاهر دي او دواره من وجه سدي باطن انځوګي دواره من وجه سدي لکه ظاهر دي او دواره من وجه سدي باطن چې پوزا من وجه ظاهر من وجه باطن ذکرانګي خلق من وجه ظاهر من وجه باطن واښو مولانا څنګه کوي من وجه ظاهر ولې که چرته غاښ دی ویني شو د مخفنل او د اسمان شو لکه ظاهر چې ظاهر نتیجه بینه اوس که پوزه وینه شو د اسمان شو لکه ظاهر نتیجه بینه د په حکم چا کې شو د ظاهر کې شو من وجه باطن دي ولې من وجه باطن دي که په خپل کې لاړه ده او هغه تیره په وجه په نه ماتي او که په پوزه کې کم ګندې او ورتاو دي که په ناګومان کشته ولا ورته نو هغه باندې مستاپ او داس کې پرخ نه دغه کې پرخ نه راځي ته وته ویل کېږي پروژه دائما وجه باطن ویلي فقط نو ور حاصل دوار یو شی شو نو په پوزه باندې ځای شو زمخ کې راځي بلې یو معنا مې کړی چې استنصار وسره وایي دا خبرې ما کړې مولانا تکرار روان ده یو دا چې اخراج د نصارت دی او یاده چې پوزه څوکې نو نصر ته وګوره چې د کېږي د کې استنصار وته او مزمزه ته مزمزه وایي مزمزه اداره الماء فرمانه سوا اداره الماء في الفرد ثم مجه لو سوف تشاء وبه قال حدثنا ابو الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي سنان باب الاستجمار بدرا يكاد كاجي په کوم طرف لاړو پولیس ځان پاره شي بیا په کې سر نه لاړې
استنجا بابونه فارسی وکړه استنجا نه فارسی وضو کې مستقل خبره جوړه دا خو استجمار ده دیو جن کرمانی وی چې په ابواب د بخاری کې ترتیب نشته ا دې څنګه ولې چې په ابواب د بخاری کې ترتیب نشته نه د علماء لیکي چې دا مستقل باب نه دی اخلاص شوی د استنجا دا اضطراری باب دی کیونکہ الله استنصار راغی استنصار کی عادت ذکر نه کوي چې 2 ځله په کوم قدرې ځله په ضرور دي نه معلوم دی استجمار کی ایثار دے نو پر استنصار دل بڑی ایثار ہوتا اللہ فلیستنصر بیان دا عادت پکی نشتا نو دا صرف اعتراض دی اشارت تے خبرتا کہ پر استجمار کے استنجا کی ایثار دے کذالک ذکر کی ایثار پر استنصار کے دے دلمق کے بعد تکنے لگے استقراری باب ورطوی دیکھے گی ورطوی شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ احدكم فليغسل يده ماء ثم يتيمم کیوں حدیث کی پوزا مابل استنصار مستلزم دی چاہ دا پارا ادخال لرا ورطی پوزا سنے ہم اکی وقت جو بورا جائے کنا ورطوی شاہ وَإِنْسَانَ مَا يُسْلِمُ إِلَى إِسْلَمَ أَحَدُكُمْ مِنْ يَوْمِهِ فَيَأْخُذْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِذَا أَحَدُكُمْ يَجِدُ أَنْ يَغْسِلَ دیکھیں مسئلہ تیرا شوی دا ہاں پتہ نہیں کہ کم دے کے لاس شپا کرے دا ماذا تبیریو کہ دا ظواہر و پرینس باندے امر دفار وجوب دے پر یا حسین کیا جائے دا ظواہر و پرینس امر دفار وجوب دے شافی سے پرینس مسنون دی لاس بن دے دا مالک پرینس مستحب دی اللہ اکبر کو یہ گئی دا احمد داود ظاہری پرینس سے دے لاس بن دے خوب نفاس واجب دا احمد ہم یو قول وصارت دا شافی سے پنیز مسنون دا مالک پنیز مستحب دا من مذہب کی تفصیل دے دا نجاست طلاق کے متیقنو لا تنزل فرض کوبو کے لئے والے و بحرامی فی استعمال پہلے دماغ کہ نجاست طلاق کے مظنون و قاجب گمان دو کہ نجاست پکشتا لا تنزل واجب دی کوبو کے لئے ومن استعمال مکروح تحریم دے کہ نجاست طلاق کے مشکوک دی دوار طرفین دی لا تنزل درمان مسنون دی کوبو کے لئے وڑا مکروح تحریم دی کہ نجاست طلاق کی موہوم دے لا تنزل مستحب دی کوبو کے لئے منتل استعمال دوگو مکروح تحریم دی تماویل دی خواہی جستے قضا حدکم من اللیل یو اختلاف پکی بلو اذا حکم دا لیل سر دے او کا مطلق دے احمد ویدا دا لیل سر دے شپی فاتے دیمالیل وی مطلق دے موایو عقید دا لیل فتر مدی کے خیر اتفاقی دے شب دے لیکن لیل خیر نستا غسل دا رجلینو ولا يمسح على القدمين خدای دا مزمزم ندویل شو قوت ورسے دے کرمانی بیاو کرمانی سوئی وی ترتیب پابوابو کی نشتا اور نور علماء کی نکوری ترتیب پکیرے دان ابترالی دے سر دادر فراشی کہ دا خپو وظیفہ شیرے حالانکہ پخپو نجاست نشتا دا استقذار مستقذر شید پی نشتا و کیا مثل نپوزا کہ پا مستقذر شید پروت تے پتری تولے خکلا کونیتا دا مخ کی باب ابترالی باب دے کم شو ابترالی کہ پوزا خمد ادارا کل صفاقا خیلی صفاقا دی بیاروستو بکی قاشو غینا وے بائی سرے پوزا کیا روح بودے ہوئے ان خطی بتا داتر بودے تکی ہوئے داتر بس لکی پاما توبا ار وقت قاشو غراقی کس پی مو کی مانتے تبا دی رسان دا عادت او سوک کی رو باسی کنا داتی امر شرکا باسی کنا کیا خلی تیوار کیوں چکتا دیسلاتی او یو کس دے ما تا گورا اچھا رو باسی کنا ما بیا منی کم دا کار بیو لگے پیرا اچھا رو باسی دلتکیر کیوں منڈی دلتکیری ارکن اسواد دیتا دا خوشی شیم ما مقصود کہ آواز ورکوئی میں سمتے پوزا کی موا سمتے سمتے وہ پوزا کی نرے دا ولی سمتے پا پوزا کی ہوئی مخی پاکا کرے یہ پاکا قسم مدیدار مبالغی سر پاکا کر پوزا مبالغی سر دبا انسان دا عادتی بس سکیلی بلکاری نہیں بغیر شول شول لکن پوزا پاکا کرتا ہے زکام دیگه جدا خبران سر رومال کرده و پاقی بنای سے سناوا نو امام بخاری ذکر ہے وہ حقیقت تو میں دیر کے سبا کرلا اعتراضی بات ہے
چې خپو باندې نه څه مستحضر شی شته نه پې نجاست شته او بیا مو یې غسل یې وکړه مخه مه کوه نو هسې نه پوزه کې لګي او بل مسله جوړه نه کړي په مضبوط یو په پکې ور واچوه دا د مخکې باب تکمیله ده شابته موږ یې رالاندې کړو موږ وقر کړو د مازدیګر مونځ تېر شوی دی ارهقنا العصر موږ رسو کړو یا ارهقنا العصر موږ رسو شوی ها ما دا طویل چې مسح دلته په معنا د غسل سره ده یا مطلقې مسح نه ده که مطلقې مسح وي نو بیا به ویل للعقاب ولې وي بیا به ویل للاقدام به وي معلومیږي دا چې نور خپل مینځلې شوې ده صرف پونده وچه پاتې ده یا بطن د قدم وچ پاتې دی شبته بس خو دې نه څه معلومه شوه چې دا وظیفه د حقوق اصل دی دا د امام ترمذي دا مسله وستلې وه ولې چې صرف پونده وچه پاتې شوه نو ویل دی نو که ټوله په وچه پاتې شي او مسح وکړي خو په طریقه ولا ویل شو دلالة سنت سره معلومه شوه یاد لري ده بل ذلك راځي ویل للأعقاب وبطون الأقدام من النار إذا شاء فقون ده وچه ده یا بطن ده قدم وچ پاتې جوړ ده پاره ویل دی نو چې ټوله خپلې ووینځل او صرف بطن د قدم او عقب وچ پاتې شو ویل نو که ټوله خپلې وچه پاتې کړه او مخه دې وکړه په طریقه ولا ویل او دلته نه معلومه شوه چې د مسح نه مراد غسل دی خو پوره غسل یې نه کړی یو ځای ګوتې وچ پاتې شوې داسې بله معلومه شوه او که ته هغه آیت په استدلال کې نه سې آیت کې څه دي فامسحوا برؤوسکم وارجلکم نو ارجلکم خو عطف دی په مخکې باندې نور هغې کې تفصیل ما په بورډ لیکلي دي دوباره یې نه ویم خو ارجلکم سره بسته کوم د مسح لاندې شو نو دلته کې مسح نه مراد غسل هلته نه مسح نه مراد غسل یا جواب دقه او یا دا چې ارجلکم په غیر متخفف باندې شو او ارجلکم په چا باندې محمول شو په حالت تخفف باندې نور تفصیلات ما ویلي دي نو حدیث نه ډېرې زیاتې مسلې معلومې شوې هغه دا چې استیعاب د محل پکې دیم چې څه معلومه شوه د ویل او د ویح منځ کې فرقونه مې درته کړي که ستاسو یادي مې ویل هغه چاته وایي چې مستحق د عذاب دی ویح هغه چاته ویلي کېږي چې مستحق نه دی مستحق نه دی خو زجرانې ورته وی مستحق نه دی زجرانې ورته او یا دا ویل هغه چاته وایي چې قریب دی ویح هغه چې تللی دی او دریم څه ویل جهنم کې هم کنده ده او یا زره طرفه د روزانه جهنم په خپل عمل غواړي او ویح تعجب دپاره استعمالیږي مخکې ده او للاعقاب ده پوندې تبدیل پکې نه ده ځکه پوندې وچې پاتې شو لمونځ یې ونه شو او یا به مضاف مقدر کړم لاصحاب الاعقاب الاسلام عزیزي هغه اعقاب چې اوس پاتې شوي دي او من النار متعلق د ویل پورې دي نو بهر کې حدیث څه معلومه شوه دا د مشر کله وروستم دي دا د هغې کال وروستو په سفر کې پاتې شوي ولې ده او بل څه معلومه شوه چې مسح مستعملېږي په غسل بل دا معلومه شوه چې رفع الصوت معلل اواز پورته کولی چې امام بخاري د کتاب العلم دا معلومه کړه هذا بعالي صوت او دې څه معلومه شوه مرتين او ثلاثه چې کوم اهم شی وي په تکرار پکې کولی چې امام بخاري دا مسله معلومه کړه چې به دې اوس د مسلې خبره ولیکن امام بخاري دا ابدالي دې پکې د استنصار خبره پکار وه خو چونکې قانون د ده دا دی چې یو مسلې یو ځل ذکر کړي نو دوباره نه ذکر کوي ٹھیک شو خبره دې پسې د چا ذکر پکارو د استنصار ولې په دې استنصار ذکر ونه کړ ترتیب کې هم مزمزه مخکې د استنصار اوس ولې ذکر نه کړ ځکه هغه مسله مخکې اعتراضي ذکر کړه ذکر کړ اعتراضي او ذکر کړ دوباره نه کوي باندې حضرات وایي نه د استنصار مخکې او مزمزه وروسته کې امام بخاري تیار دی دا ترتیب قصدن بدل کړ ولې رد کوي په هغه چا چې څوک د ترتیب د وجوب قایل رد کوي په هغه چا چې څوک قایل د چا دي د وجوب د ترتیب امام بخاري استنصار مخکې کې مزمزه وروسته کې ترتیب واجب دی زمخ كده مزمزه تتوي إدارة الماء في الفم ثم مجهول وقاله ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير شباب ثم أخذ يمينه في الوضوء هو مزمزه وكذا مناسبة السبع واستنشق يستنشق ويستنشاقا
وذا وباشا واستنثر إفراد ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين أي مع المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه والظاهر متبادلة جديك ثلاثا يستمر وكرت ثم غسل كل رجل ثلاثا غسل ثم قال موقوف مرفوقي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي أنا كذا فكارو يتوضأت نحو وضوء النبي قال أدنى تشبيه أعلى ترى وركي دلته رسول الله مبارك او د تشبيه خپل او د سره اګه دیو کنه انا پکار رأيت يتوضأ نحو وضوئي ذات پکارو چې توضأت مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مداخله کله عکس التشبيه مبالغه لري ها عکس التشبيه دا وجه کوي ما خو بیا نحو استعمال کو د رسول الله مبارک سره مماثلت نشم کوله څنګه سمې خواري وکړه نحو مثلو کې فرق میکړو کنه مماثلت او موافقت په ذات او وصف دواړو کې راشي الفاظ معنا ذات وصف مماثلت مستعمليږي او کله په وصف کې مماثلت نحو استعماليږي وقال من توضأ نحو وضوء هكذا ثم صلى ركعتين مكثير لا يحدث فيه ما نفسه يضمن لها لا يحدث غير اختياري سجون المستثنى لها فاستنزل لسجون راوستل بعض خطري په منځ ودرېږي نو شیطان یې وسوسه واچي نو دې قصدن هغه په متوجي لا يحدث غير اختياري سجون پر معفوظ غفر الله له ما تقدم من ذنبه مخکې شو او ما تقدم من ذنبه کې مطلب چې یو ځل مخکې ویلې دا په اشاره تقود بالذل او کله چې دا په مخکې یو ځل تیر شو مولانا صاحب اعتراضي واو خپل یو اعتراض دوباره ضرورت څه دي خو یو ځل مخکې ذکر کوي دوباره نه ذکر کوي چې دې کې د روافض شیعاګانو سخت اختلاف دې دوباره ذکر کوي اغي مسح د قدمين وكافي دا غسل ته ضرورت نشته ځکه وایي ها کله د دې یخر موضوع خاطب لا توضع یو بل مثلا باقي چې کون دې او چې پرې نه دې ګوتا وځي پاتې نشي دې کې ګوتملا الا ته ولا خوا یو بدل نه ولا ورشي ګوتملا یا غلاله ولا خو دې نه پکې وورشي زجه به حساب ته تمام تیرېدو خلق او د سونه کول من المسحره لسبيلنا مسحره او بوزه موضع الطهور لو بوزه ها دخل أسبه يوم أنا مسكر وده استعاب استيعاب المحل لكن يوم أنا مسكر استيعاب المحل نقول لدن وبور ولا وبود وشفاة نشي كتاب القاسم صلى الله عليه وسلم قال بين في الأعقاب من النار بس تكوما بس تكوما مولانا صاحب سباله بمون دا ترتیب د مخ کې بشان بدلو د مخ په یو طریقې دا نه مطابق ترمذی کې لسانی به مخ کې او ها عبارت ولا څه ترمذی ثاني راوړل دا څنګه چې د ډېرو کې شي اول کې سړی وته کې کوټه دمای کړه دا ډېر په